د مونځ پرېښودل ډېر لوی جرم دی چې په کومه ځمکه باندې سجده ادا نشي د هغې نه لوی جرم هم لا شته زنا کولو ته ګناه وایي مونځ پرېښودل د زنا نه هم ډېر لوی جرم دی رشوت خوړلو ته ګناه وایي د مونځ پرېښودل د رشوت خوړلو هم ډېر لوی جرم دی قتل کول دې ته ګناه وایي د مونځ پرېښودل د قتل نه هم ډېر لوی جرم دی شیطان خو د سجدې نه انکار کړی شیطان څه زنا کړی وه شیطان څه قتل کړی و شیطان څه شراب څکلي و شیطان جواري کړی وه څه کړي شیطان د سجدې نه انکار کړی او د یوې سجدې نه انکار کولو سره هغه همیشه دپاره مردود شو نو مسلمان ته هوش نشته چې روزانه هغه د څومره سجدو نه انکار کوي حي علی الصلاة حي علی الفلاح اواز ورته راځي په غوږونو کې او دا خبره د هغه په غوږونو کې ورغورځول کېږي لیکن بیا هم په ارام سره ناست دی خپل خوراک دی خپل ساز دی ارام سره قهقهې لګي خنداګانې کوي اخبار ګوري ارام سره د خپلې بیبي په غېږ کې پروت ارام سره چایونه څښي اخبارونه ګوري د یو سجدې انکار کولو سره شیطان همیشه دپاره مردود شو لیکن چې کومو خلکو د فجر د سجدو نه انکار وکړو کومو خلکو د ماسپښین د مانځه د ظهر د سجدو مذاق وړاو کړو د مازدیګر د سجدو نه انکار وکړو بیا د ماښام او د ماسخوتن هغې مذاق یې وړاو کړو او د هغې د سجدو نه انکار کړو کور کې به مونځ کوي یا نه کوي لیکن به هر حال د مونځ نه کول نه بهتر دا دی چې په کور کې مونځ وکړي لیکن دام د مونځ پسې خندا کول دي ټوکې مسخرې کول دي اتمه ورځ باندې په سر باندې ټوپۍ کېږدي اته ورځې تا د دومره سجدو نه انکار وکړو ته د دې خبرې نه یېرېږي چې الله تا مردود نه کړي څه به کې په هغه ورځ باندې چې د کومو ماشومانو په خاطر باندې او د کوم نفس په خاطر باندې تا د الله تعالی نه بغاوت وکړو او ته پاڅېدلې نه راتللې نه تا د قبر هغه تیاري یاد نه دي تا د قبر ګرمي یاد نه ده تا د جهنم اور هیر کو تا د جهنم عذابونه هیر کړل تا د جنت هغه نعمتونه هیر کړل تا د الله کلام هیر کو تا د الله دیدار هیر کو تا د الله تعالی ملاقات هیر کو تا د هغه محبوب خدا هغه محفلونه هیر کړل څرنګه د کاڼي غوندې زړه دي د انسانانو چې په کمایي کې دومره مشغول دومره غافله شو داسې حد ته لاړل چې الله ورته اواز کوي حي علی الصلاة حي علی الفلاح لیکن د هغې باوجود بیا هم نه راځي نه نوجوان ته هوش ته دی نه بوډا ته هوش ته دی نه سپورګې زنانو ته هوش ته دی نه سړو ته هوش ته دی نه بازارونه بندېږي د اذان په وخت کې دا څرنګه مسلماني ده کم مخ سره په کم انداز سره به د الله په دربار کې پیش کېږي دا زموږ حال دی تپوس به وشي وایي ما سلککم فی سقر د څه د وجې نه تاسو جهنم ته راوغورځولی شوئ نو څه به ورته وایي لم نکو من المصلین موږ خو به مونځ نه کولو موږ مونځ کوونکي نو ولم نكن نطعم المسكين من مسكين ته فقير ته لاچار ته بېوسه ته فراس کاک نه څه به کوئ په هغه ورځ باندې هغه دردناکه ان زلزلة الساعة شیء عظیم څه به کې د الله تعالی په دربار کې په کوم مخ سره به د الله په دربار کې ته پیش کېږي